دا په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ आवाज بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات واوري او هغه आवाज به ارڅ ختم شي. نن خطا یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه. د اسرافیل د یو شپېلۍ आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. د اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان بس سپینګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي. او کان وعده مفعولا، اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي چې قیامت خو به آینده راځي. نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا، اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی. نو عرض مې دا و چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوې رایو. کم شي په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وای، چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وای. کنه جی مونږ په دې هوس. نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي، پته نه لګي چې کم ځای باندې د مړی نیسي، کم ځای باندې. نو ځکه دی وایي چې اے عاقل وګونی سماتا مرګل پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار پتاخ بدل راشي ناگہانا بتالا شوایم تا په تخت بناسته سلطنت بلګې درې او دې ګړګړو نه بدی ناگہانا بدر باندې هاي ہوئی جوړ شي. د اجل سوار پتخ بدل راشي ناگہانا بتالا شوایم تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچاته. اوهو په لاره به روان وي، دفتر کې به ناست وي، د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته. چاته به خیال وي د هغه مرۍ کرک کې ماتې، گردن توړ بخار ورته وشي، ورمې کې مات شي، نیغه تختۍ خوځېدی نه شي. خدای داسې نه شي کولی. تو صحیح خدای دی. هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو، یو افسر و د پاکستان. نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ، جنازه یې ونه کړه. خیر چې ما ته را میلاو شو ما لولې او دس دی نه و، نو ویې خندل، ویره جی بس برابر نو منو. مال یو ټکی درته کوم
زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبخي هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه یم ورته خدا کتن مونږ ته وزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنه تم خدای وزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بس تا بخنه تم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکړه غسی بدر سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي او دا غرور بچي او بیا په پاکستان کې خزه مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګډای په الوتو مولي دي او د ډېرو خلکو ګډای مې په کانټا کې دوه مولي دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کې ایمان وی ایمان پکې وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار دا دی چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات ته راوړي چې راشه او قران کې ورته سورته برات راوباسي سورته برات هغه سورته ده چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه ده لیکلې قران کې د ټول سوراتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه ده لیکلې چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملې ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې ده د خدای د قهر او د غضب ده نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دي نشي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکلې چې دې کې د خدای د قهر باس دا سورته برات ورته راوباسي د خپل منبرانو ته او ورته وای راشه په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې سورته برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر ده خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سینټ ته ووټ ورکړې ماته پیسې نه دی اغست نن ستاد ملک د منبرانو ووټونه په 15 لک روپے خرج په لس لک په 11 لک سم منډي لګېدلې و منبر ل 10 لک روپے ورکاوه ووټ متاله پرون ستا په ملک د مسلم لیګو د ووټ د ایمانم پته ولګېدا دا چې په ملک د اسلام ټیکداران دي او په ملک د اسلام چغي وای پرون دا مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګي ودي کدا قوم داسې کې ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلی دا بے حیا دینه پس بم تخپل منبر ته چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوخه خرڅ کړی پرون ستا خزه ولا ووټ ور کړی دی او د منبر شوی دی نو دا د ووټ خرڅول داسې دی لکه چې ستا خزه خرڅ کړی داسې ده کنه پرون منډي لګېدلې و زما عزیزانو عرض می داو چې نن تغاوره په دې چې زه منبرم یا زه وزیرم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به په لاس کې وي او د څه غشه به په سینې نه نوځي
چې ټول عمر به دغه زخم نه ویني بیږي او سټې به او وینه به نه بني اقتدار به در سره او غشه به در کې نه وي خدای دې سکولې شي کنه نور کله چې د دنیا اقتدار ستا پلاس کی وی او غشه دې پسینه نه نوځي نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا پسینه غشی نه نوستې شي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سڑی تا مگر پاجل او پنیٹا راضی والقبر صندوق العمل او قبر چه دے دا بکس دا عمل دے چه سدی کری دی دنیا کے اب محفوظ تا دا پارا پراتی اب محفوظ پراتی دا دی وجنا خیال وکړئ فکر وکړئ لنډ غوندې وخت ډېر لنډ وخت پوی بم نه او در باندې به مازیګر پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کې کني مشپه خښ کیم پاغه باندې په قبر کې زیړې مازیګر نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته روانه کې بچ وړي بچ ما تیر جمعه تاسو ترس کړو یو نواب هغه نه لزر جیره بزمکا یو خوار غریب نه تاسو کو ورته لکه ستا سمره زمکه دا نواب صاحب چې سمره ستا ده چې سمره زما ده ویلاو چې سمره زما ستا دومره زما ورنویني سي زما عمر زمکه ستا کم ځای کې په دې علاقه کې خو د بل چا د زمکه شته نه نو ستا کم دینا پته را لاس نه نوابونی و دیره ته بوله و نواب صاحب دې ځکه ستا څومره زمکه ده ویل دونیم غزا نو ویل اصلي زمکه خدا د ستاو زما خو چې دلته څومره ستا د دمر زمام ده دا د دنیا زمکه خو د دنیا دی دنیا ته پاتې کی اصلي زمکه د دادا چې ټول عمر بچرته تیرې کنه ویل بل خو دلته زمام دمر ده چې څومره ستا نو اصلي زمکه ستا دونیم غزا ده نور زمکه د چا دي جګیرونه د چا دي جیدادونه د چا دي هر څه د خدای مال دی او خدای ته پاتې نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپل بدو خپېمان شي احساس ورته وشي چې دا ما بد کړی دي دې ته توبه وایي وګونو نیولو ته پوزه پس مکه راخکلو ته دې ته توبه نه وایي په خپل ګناه او په خپل بدو خپېمانه کېدل دې ته عزیزانو توبه وایي اوس دې آیات تراشي انما التوبه په تحقیق سره خبره ده بل نه ده قبول د توبې چې ده علی الله په خدای باندې اوس علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي الله د توبې قبلول ستا د توبې قبلول چې دی هغه خدای په ځان تفضلا لازم کړي خدای وایي ته چې درنه توبه وباسې نو په ما لازمه ده چې زه به قبلوم اوس د چا توبه یعملون السوء بجهاله چې هغه عمل بدو کی بجهاله پنا پوهه ما تیر جمعه تاسو ته تفصیل بیان کړو چې ناپوهي وای دیتا چې سره سره د عقل د ګناه په ټیم کې هغه نه عقل سلب شي عقل تلار اوس د ګناه په وخت کې چې عقل باقی وي او ګناه درنوشي یو دا صورت یو د ګناه په وخت کې عقل سلب شو او ګناه درنوشو یو دا صورت قران کریم دا دواړه صورتونه بیان کړي په ګناه قادر شو
شپه ده، ځان له کوټه ده، ځوانه ښځه درته پردی کوټې ته راننوت، هیڅوک نشته، دروازې ټولې بند، هیڅوک نشته. استاد د نفس او د خدای د یری مقابله ده دی. ته شپاړه سنې قادر په ګناه چې څه کې دې شپه کې کولی شي، او تا ویل چې نه د دې جواب ورکول به بیا ډېر ګران. جواب به څوک کوي؟ قرآن کریم فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان. چا چې ګناه په دې نیت پرې خو چې بیا به جواب نشم ورکوله، دې سړي له به د قیامت په ورځ اعلان وشي چې دله دوه جنت ورکړه. دې په ګناه قادر او رستو. قرآن کریم فرمائی چې همدا دوه جنت به که نور بمی. الله فرمائی ومن دونهما جنتان، د دې دوه نه سوا نور بم ډیری، او دا دوه به انعام وي دته چې په ګناه قادر شوي او ګناه دې پرې. دا ډېر ګران کار. او زه جمعات کې ناست یم او صاحب سړی راغی او وی چې مولانا صاحب دا 2 لک روپۍ دا جمعات ته تاسو دلته طالبان دی او کنه جی دا ډېر ګران کار دی، هغه ته ټینګې ده سوا د خدای د فضل نه په بل شي باندې کی. دا ډېر ګران کار. دغه وخت کې نه په تسپور راټینګېږي، نه په مولاتوب راټینګېږي، نه په پیرای راټینګېږي، نه په بزرګای راټینګېږي. 2 لک روپۍ هغه ناغستل مسلیله در تراول. دا ډېر ګران کار. څوک شته چې دا رد کړي؟ داسې اولیاء الله او داسې بزرگان په دې ملک کې تیر شوي دي چې نن نه 10 کاله مخکې 50,000 روپو ته لته ورکړه. ول تا زما د کور روټۍ وخوړه، که دا زه اوس والمه دا پیسې نو دا به د روټۍ وس شي. او قرآن ویلی دی چې روټۍ په چا خورئ نو د خدای دپاره به یې خورئ. نو په قرآن په دې آیات به مې عمل رانه شي. داسې خلک زه او ته به څه مونږ هغه نه یو چې هلته مړی پروت وي ویرونه کېږي. هاي 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 دا هغه مړي په کور کې مونږ روټۍ خورو، دا هغه مړي په کور کې مونږ چای څښو، دا هغه مړي څلوېښتي او د جمعرات په ورځ چې ورپسې ختمونه کوي مونږ هغه روټۍ خورو نه. تاسو نه خورئ؟ څلوېښتی له ځئ که نه ځئ؟ سم ګیرې ورته ګمنځ کړي را ګمنځ کړي چېرته ځې هلکه؟ چیلم دی، کارډونه چاپ کړي، فلان صاحب کا چیلم ہے تشریف لے آؤ. تاسو خیال هغه ځای کې ستا که اوبم د دې ځای نه تېرې شوې نو کاکا ته انسان نه. ځکه انسان څه ته وایي چې یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي. انسان دې ته وایي. هلته به ستا اوبه څنګه تېرېږي؟ پاله به خوراک زمونږ په دې غرونو کې تاسو وګورئ، مړی چې اوچت کي او ادیرې ته روان کي نو دا ښځې ورپسې راوځي، نو دې مخونو نه تیکې والوځئ په مخ والو والو. نو نیم خلک جنازې سره روان شي او نیمو خلکو ته وریجې کېږي په ځمکه خانکونو کې، نو یې په وریجو اخته شي وخوري. هلته های 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 او دوی دا دانوړی په خوله نه باسي. و دا څه د سړي زامن؟ دا د سړي زامن دي؟ خدای پرستی توبه استغفار. په دې زناورو کې وګورئ چې د زناورو یو جنس مړ پروت دی،
سپه مړ پروتین چې نور سپي ولا راشي او دا سپېګنی وروړي نو سر ځوړند نسی تجربه وکړه مرغای مړه پرتای دا نور مرغای ورته راشي دا سی ورته سرنګون ولاړي په مونږ کې د زناور عمر راځي هغه احساس هم نشته وختي ما نه چاته پوسو کوي چې دا جنازې سره قران چوړي دا ښه کار دی که بد کار دی پاوې لکه رواج دی اوس مصدق ویل ته پوسونه مکوئ دې ګریوان کې وګورئ خپل ضمیر سره محاسبه وکړئ قران زستا جنازې سره وړم په دې به ته خلک جنازې سره وړل خو پرېږده چې دا قران په دې سپېږمو کې درته کېدم په سپېږمو کې او خخ دې کوم او زه درنه واپس شم او ملایکې درته راشي ته قران خپل مقام دی او تا راکېنئ پیغمبر فرمایي په داسې شکل کې ملایکې